الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورة التوبة چې سورة البراءة وتوموي په ترتیب د سوراتونو کې نهم سورت ته پس د سورۃ الانفال نا او نزولی ترتیب کی یوصل 14 نمبر دے پس د سورۃ المائده او مخکې د سورۃ النصر نه نازل شوه دے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری دور صورت تے تدین ارستو بس یو صورت راغلیو چې سورۃ النصر دے آخر ما نزل دے نا احکاماتو کو حل او د حرمت و مسلو کی آخری صورت چې نازل شوه ده نو سورۃ المائده ده او د جنگ او د روغي په مسله کې چاغي کې آخری صورت نازل شوه ده نو سورۃ توبه ده او بالکل اخیری صورت او سوراتونو کې چې نازل شوه ده نو سورۃ النصر ده او اخیری آیات چې دا غي نه پس بیا وਹੀ نه دراغلي نو هغه د سورۃ بقره آیات ته واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله دا بالکل اخیری سورت و اخیری آیات کریمه دا زنو کې چې یو تا اخیری ویلی زنه بلتا داغي وجداوی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل علموا رجالكم سورة المائدة وسورة التوبة قلو ناریناو تا سورة توبه خی او سورة المائدة و توخی مائدة و توخی چه دی تپتاو لگی چه کور تا بسر اوڑی حلال بخوری که حرام بخوری چسته بخوری حلال بخوری که حرام بخوری نو سورہ توبه و توخی د دې لپاره چې باغی کې بہادری راشي بہادری بکی راشی
او خپل زنانو ته سورہ نور خوای چاغی پرده نشینی شي او د خپل ځان او د عزت حفاظت کوونکی جوړ شي. د دې سورۃ ګڼ نمونه دي. سورہ توبه او توي زکدل تا چې د دین په مهنت کې څوک سستی کوي نو هغه له ترغیب د توبه او یو واقع سره او دا غي د توبه تذکرہ نو وي په توبه کې سستی مکوئ ینی بیا به د دین کار اهم نخکاری انقلابی محنت بدتا اهم کار نشي او منافق بدر نجوړ شي. منافق ته وي توبه وباسا او توبه کا توبه دې ونکړه نو اخر به د ایمان د ګوتو لاړ شي یهودی او فرنګي ودر نه جوړ شي. یهودی او فرنګي ته وي توبه وباسا اوس لا یو پیغمبر مانی توبه کا غنی خالص مشرک ودر نه جوړ شي. نو هر یو تا دعوت د توبې دی چاغر توبه وباسي. ودی صورت کې د توبې تذکرہ چې الله سو کسانو توبه کړي وا زونو فورن کړي وا زونو لګاروستو کړي وا. ودی کې مسلمانانو ته یو ترغیب دی چې د دین کار د ارسنه اهم وګڼي او د دین مهنت په پاتې کېدلو باندې ځان ګناګار حساب کی او توبه وباسي. دویم نوم د دې سورۃ ته سورۃ البراءت. ابتدا کې ذکر دی براءۃ من الله ورسوله. سورۃ البراءه توي د بایکاټ او د شلون سورۃ دغه د اسلام امتیازی شان ته او د مسلمان امتیازی شان ته اشاره ده. د مسلمان بارس په فرق باندې وي. هر یو چیز د مسلمان چې دی او دا به په فرق باندې وي. د شکل و شباهت لباس دا به د نورو نه په فرق د خپل شخصي کردار دا به د نورو قومونو نه په فرق باندې د معاشره او د معیشت د سیاست او د حکومت دا به ټول په فرق باندې دا په امتیازی شان باندې امتیازی شان بوي. لکه حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایلی دی اعتزل الفرق كلها ومحمد فرق بين الناس. اعتزل الفرق كلها د ټولو ډلو نه جدا شه او خپل امتیازی شان جوړ کا او د امتیازی شان د جوړولو طریقه صدا ومحمد فرق بین الناس. نبی علیہ السلام ماڈل کا
چې په امتیازي شان باندې ښکارا شي دانا چې ساده اغیارو په شانتي شکل او شباهت وی ساده اغیارو په شانتي غم خالی وی ساده اغیارو په شانتي سیاست او حکومت وی دا اغیارو په شانتي تانا تحصیل او اسپیټال وی او فرق پکې نه کیږي چې دا د مسلمان دی او کدا غیر دی نه د مسلمان هر یو څه په فرق باندې پکار دی او داغي فرق را اصول طریقہ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام طرز زندگی هغه خپل کی علیکم بسنتی دا مطلب دی چې زما طرز حیات خپل کا سنت نا مراد پدې ځایونو کې د فقها او مصطلح معنا نه دا مراد چې هغه مقابل د فرض وي هغه نه دا مراد حدیثونو کې چې کوم ځای کې سنتی راغله ده داغه نه مراد طرز زندگی ده او طرز حیات ته کاغی کی بیا واجب راضی پای کی فرض راضی پای کی سنت او مستحب راضی چې په کوم حیثیت نبی علیہ السلام کمکار کړل په هغه طریقه باندې بیا تکوا او نبی علیہ السلام ماډل کا من احیا سنتی عمدہ مطلب چې زما طرز زندگی را تازه کړه طرز حیات د ژوند هغه خلکو ته را تازه کو من تمسک بسنتی عند فساد امتی دا مطلب چې خلق خراب شوی دي او هغه د نبی علیہ السلام طرز د ژوند پر خوذل دي او د نبی علیہ السلام طرز راوالی او دا سورۃ البراءت ته پدې سره امتیاز راځي شلوانو کا بایکاټو کا د اغیارو د طرز زندګۍ نه دا غي سره د اختلاط نه اگر صحابه کرام با فرمایل چې کونو مثلنا زمون په شانت شي یعنی زمون نقلو کوي من به بل نقل نکو زمون نقل به خلق کوي زمون نقل به خلق کوي مسلمان لا بکار دی چې اسلام دی حد تور سي چې اغیارم د نقل کول شروع کی قانون دا دی چې خلق د فاتح قوم نقل کوي چې کوم یو قوم غالبي بس خلق داغه طرف پلی چې څوک غالب وي دا غالب قوم داغه نقل کوي او داغه پیخي کوي کداغه کرکټ خوخي جوړته کرکټ کوي کاغه په موټر سایکل باندې روان غونته کینی دیو ما غشانت کینی چاغه وبو په ولاړ سکی دیو پر روان سکی بیا کاغه یو جرابه په خوکړی او یوایلی دیو ما غشانتی د غالب قوم سرس کوي او هغه نقل کوي صحابه کرام هغه دین غالب کړو لیظهروا علی الدین کله دین غالب کا چې خلق ستا نقلو کی دی صورت تا صورت مشرده ہوئی تراون کے یرون کے صورت صورت الحافرہ ہوئی کنستن کے صورت
منافقان او سس خلق اغی کنی سورت مخزیات ہوئی شرمون کے سورت چې څوک د الله د دین د پاره انقلابی مهنت نه کوي هغه خلق شرمای. سورت فاضحه وتوي منکله وتوي مدمدمه وتوي مفرقه وتوي سورت مغربله وتوي خلق ته غلبې لخه ده چانه وته خره. سورت مغربله چې خلق هغه چانای. دارنګ سورۃ العذاب وتوي سورۃ البعوث وتوي مختلف نمونه دي. سورۃ الانفال سره مناسبت پګړو وجوه باندې ده. سورۃ الانفال کی قوانین د قتال ذکر شو. سورہ توبہ کے اعلان قتال. دویم وجہ سورۃ الانفال کی د جنگ قوانین ذکر شو. نو دی صورت کې وایي چې جنگ بچا سره کوي. مقاتل معهم ذکر کئی چې چا سره جنگ کیږي دا غي بیان کی. سورۃ الانفال کی ترغیبات جنگ تا چې دا الله د دین د پاره جنگو کوي مهنت کوي. نو سورۃ توبه کی چې څوک سستی کوي نو هغه له زور نه ور کوي. سورۃ الانفال کې وی جنگو کوي. نو سورۃ توبه کې راغي وجه ذکر کوي چې تا ته پته ولګي چې کافرانو کې څومره ګنده اعمال دي. دا غي د وجه نه لایق د دې چې جنگ وسره وشي. نو علل قتال ذکر کئی. سورۃ الانفال کی د جنگ تذکرہ شو. سورۃ توبہ کی رکعتونه ختمي. چې زړه ته اشکال راځي چې را دې سره وعده ده یا جمعتونه جوړي رکعتونه ختمي. د سورۃ مرکزی مساله ده ترغیب الى القتال بذکر المقاتل معهم. جنگ ته ترغیب ده او جنگ بچا سره کولای شي او څنګه به کولای شي. یو مشرکان ذکر کئی اندوان او مشرکان. دوین ذکر کئی اہل کتاب یہود و نصارا. درې منافقان ذکر کئی. اولنو دو سره جنگ دے بالسيف والسنان او منافقان سره جنگ دے باللسان په جبه باندې واغلظ علیهم. د دې د بیان د پاره سورۃ 2 حصے ده. سورۃ سالور حصے ده. سالور حصے دي. اوله حصہ 24 آیاتونه دي
دې کې بیان د مشرکانو او دا غي قسمونه ذکر کړي. دویم ایسا 29 نمبر آیات نا تر 30 پورې 37 نمبر آیات پورې وہ 30 نمبر آیات پورې پدې کې بیان د اهل کتابو دا غي ګندا عملونه او ګندا اخلاق. دا ته 30 نواله تر 99 نمبر آیات پورې یو کم سلا پورې درې مېسا او پای کې بیان د منافقینو دا غي ګندا عملونه چې وې پیژنه او دا غي قسمونه ذکر کړي. سالورم عیسی د سلام آیات نا تر اخر تر سورۃ دا پای کې بیان د مجاهدینو مسلمانانو قسمونه ذکر کړي. اول قسم د مسلمانانو چاغا مجاهدین دي او دعا چاغي زر توبه استلوا او دریم چاغي توبه کې لږه سستی کړي وا. دا درې قسمه دا غي ذکر کړي. سورۃ طول سالور سبقونه او سالور حصے وو. د صورت خصوصیات هغه خبرې چې هغه بل صورت کې نشته. یو اقسام د مشرکینو دویم د منافقانو خبائث او دریم د مسلمانانو قسمونه د مسلمانانو قسمونه او ځنې د سیرت واقعات هغه هم ذکر کړي. د سورۃ د پس منظر باره کې مفسرین ذکر کړی دي چې سورۃ په داسې وخت کې راغله صلح حدیبیه وشو. د مسلمانانو د مکی والو وعده وشو یو بل سره نا جنگ وعده وشو. دا دوه غټ قومونو یو مسلمان قوم او بل مشرک قوم یو مکی والو بل مدینی والو دې مینس کې وعده وشو نا جنگ معاهده وشو. دا قانونو د عربو چې کله به دو قومونو یو بل سره وعده وکړه نو شلان د کوم وړي واړ سټیټونه وو قبيله وي هغه ته به اختیار وو چې هغه چا سره ودرېږي نو هغه سره دی ودرېږي چا سره ملګری کیږي نو هغه سره دی ملګری شي. یو دو قبيله وي یو ته بنو بکر وی او بل ته بنو خزاعه وی. نو بنو بکر وی من قریش سره یو ناغه حلیف شو ملګری د قریش شو. بنو خزاعه شو ناغه وی موږ د مسلمانانو سره یو. ناغه نبی علیہ السلام سره ودرېدل. نبیا قانون دا چې کچرتا بنو بکر او بنو خزاعه
دا واړو قومونه یو بل سره جنگ کوي دا چې د کوم ملکونو وعده ده دوی ور سره نه ودرېږي لکه د بنو بکر او د بنو خزاعه یو بل سره جنگ شو نو مسلمانان به د بنو خزاعه مرسته نه کوي ځکه دا د قریشو مقابل مرسته وا او قریشو د بنو بکر مرسته نه کوي ځکه دا د مسلمانانو خلاف سوا مرسته وا بده که خپلو کې جنگيږي خدای به مرسته نه کوي دا هغه یو تړه وا یو قانون یو ورځ د بنو بکر او د بنو خزاعه یو بل سره وجګړې راتللې بنو خزاعه مسلمانان شیو د یو ځلی بس بیغمه پراته دي ودی او لکه څنګه زمون په علاقو کې قانوني چې په ګرمای کې خلک یخ علاقو ته دي یخ ځای ته بهر وځي د آبادای نه نو دغه شانتي د بنو خزاعه خوا کې وبوي چیناوا او لکولا ولا قوا دا غزای نوم وتیرو دا غوبونم وتیرو نو د یلته تلیو الکان او بهر وتلیو ملاسو یخ ځای ته تلیو د آبادای نه وتلیو او هغه چینه کې شپه زنه ملګری پاسې دیو تهجد کول څوک پر رکوع پراتو څوک په سجده پراتو اور رکوع باندې او په سجده باندې بنو بکر په حمله وکړه او ډیر ملګری دی بي وسلیو او غافل ومو نو ډیر ملګری یې شهیدان کړل خدای راو تختیدل نو حرم کې پناه واغستله دا بنو خزاعه راو تختیدل او په حرم کې پناه واغسته حرم ترالل چې حرم ترالل نو قریشو لګیدل او قریشو په حمله وکړه نیوی د حرم نا قدری وکړه او دویمه د وعده خلاف ورزي وکړه ځکه وعده کې داو چې لکه قریش چې د مسلمانانو کم حلیف دی او هغه سره به قریش جنگ نه کوي چې لکه څنګه مسلمانانو سره جنگ د دې لپاره ناجایز وو د مسلمانانو چې کم حلیفونه هغه سره ناجایز دی کې اوتان आवाज وکړو وی حرم نه او وعده را داتا څه کوي یو مشرک ولا جواب ورکو اوس تاسو غپلار راشي موږ د تاسو د زمونږ نه خلاص کی او یا د حرم هغه تاسو خلاص کیوسو او وجنه یې نه د وادي خیال ساتو او نه د حرم خیال ساتو ډیر کسان شهیدان شو زدی مشرو عمرو بن سالم ابن عمرو الخزاعي عمرو ابن سالم خزاعي زدی مشرو هغه چې دا حالات لید هغه ډایرکټ مدینه منوره ته لاړو فورا لاړو مدینه منوره ته چورسی یاد ما زیګر ټیمو یاد ما سپخین ټیمو نبی علیہ السلام جمعات کیو د دروازه باندې ودرېدو وګدا اشعار ویل تفاسیر ذکر کړی دي ان قریشا قد اخلفوك الموعده ونقضوا ميثاقك المؤكد قریش وعده ما تکړه ستا مضبوط عهد مات کو وقتلونا بالوتیر رکعا وسجدا او د وتیر په مقام کې موږ وجلو د رکوع د سجدي په حالت کې د رکوع د سجدي په حالت کې موږ وجلو
وګدا ساری ویل په دروازه کې نبی علیہ السلام په غاشارو کې وټوله خبره پوهه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی نصرت یا سالم زستا مدد وشو زمدد دی وشو نبی علیہ السلام ملګری راجمع کړل یو څو کسان خاص او تیاری شروع کړه التمکی والو سره احساس وشو چې مونږ کو ناروا وکړل کسان مو وجل وعده ما تکړه د حرم ناروا مو وکړل دا وسنګ چل کیږي هغه ابو سفیان لګه د قاصد پتور یو لګه چې ورشا غواده وته تازه کا وعده تازه کا چې بدل غلطی شوی دا او که دیت پیت کیږي هغه ورکو خدا خبر اور سره تازه کا ګره ابو سفیان راغی نبی علیہ السلام له ډایرکټ نشوتلې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه سره خبر وکړه هغه ته د دې مبارک د نبی علیہ السلام ته هیڅ نشم ویلې دا دومره غټه غلطی شوې ده چې زه طاقت نه لرم چې زه نبی علیہ السلام سره دې باره کې خبرو جمعات کې دا خبر وکړه او اصحاب الصفه چې کوم طالبانو هغه ابو سفیان صحیح کو نا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته وای دا د خدای دشمن ګرځي دلته کې زمونږ توري پسې شي ویلې چې دا ظلمنګ وو دا د الله دشمن وو ابو بکر ورته ویلګه ساړه خوري د خدای بندګانو د قاصد په تور راغله دی قاصد څوک نه وجني د قاصد په تور راغله دی ابو بکر بیا وروسته نبی علیہ السلام ته قصه وکړه وی دې طالبانو اصحاب الصفه دا سخت خبره کړې وي ما ورته داسې ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابو بکر ته وی لعلک اغضبتهم ولئن اغضبتهم فقد اغضبت الله کې دې چې ستاسو د سخت جواب باندې دا طالبان خپشوي او که طالبان خپشوي نو الله بدن ناراضي ابو بکر راغه او غي رضا کړل بیا عمر رضی الله تعالی عنہ خو خپل نه شتلې نو لور کرا لاړو د غدا د نبی علیہ السلام څخه ام حبیبه کرا لاړ چل تلاړو هغه ورته وای بابا لک پاسه د پاسه نو نه د تلای راغونډ کړه ویزه اوس کینا دور ته داسو قتل ویدا تلای زما مناسب نه وا کزل دي تلای مناسب نو ما دا بستر تا زمانه غونډاولا هغه ورته وی ست دي تلای مناسب نه وی دا تلای او دا بستر چې وا د نبی عليه السلام وا او تس قائم مشرکی ته د دې تلای د ناس ته اهل نه چې ته په دې بستر باندې کېنی ځکه مې نه غونډه کړه دا ورته داسو قتل ورته وی لقد اصابك بعدي شر ته چې واده شوی نو ډیره جبور شوی نه بیا دا بشوی چې واده شوی نو جبا دې لګډیره تیز شوی چې زموږ د کور راغلی هغه ته کار سوې خبره ده قشاندا دور سره خبرو کړو یستن چالو کما هغه وتوی بس نور چا سره خبرې نه کیږي والی رضی الله تعالی سره لاړ سا کاغذ ته سو ویلو اپ کې لګ نرم دې په خبره په دمه کوي لگا نور چا سراونه کی خبره دلال علی رضی الله تعالی ته وی ودا سے موږ راغلیو د دې واده باره کې چې موږ نبی علیہ السلام سره خبرو
هغه ته زه خو ته سنشم ملې چې زه نبی علیہ السلام سره خبر وکم زه نبی علیہ السلام سره دې باره کې خبره نشم کولای خو دا څه وکړه چې د ماسپخین په منځ کې اعلان وکړ یا د مازیګر چې کوم منځ ټیم را روانو هغه کې اعلان وکړ چې زمونږه وعده وا دا زمونږه لکانو نه غلطۍ شوې دي او تاسو دا غي باره کې لګا نظر ثانی وکړي موږ کې لګ اعلان وکړ او که نبی علیہ السلام دا نس جواب درکو صحیح وي ګینی نو بل بیا به خپل سمې دا دغه شان دی وکړل ولار دې چې موږ خلاص شو لکه بس یو اعلان واوري باندې خبرو پاسه دغه شان دي چلې زمونږ لکانو غلطي کړې ده او مونږ راغلیو چې دا وعده مونږ دوباره کو ورته ځای کو ډېر خبرې کدا وعده دغه شي دا سه خبره مبره وکړي او چا ته سپیس اړیو مونږ ایچا ول جواب ورنکړو ډېرو د جمعه ته وته او په خپل سورلای باندې سور شو راغی چې مکه تراغي خلق ورته څه چللیو کو دوه کارګزاري ورولا چې اول ابوبکر عمر سره خبرې نه کولې عمر هم نه کولې بیا مې دغه شان ترتیب وکړو او جمعات کې اعلان وکړو جمعات کې اعلان وکړو هغه ورته وی وتا چې اعلان وکړو نو بیا ابوبکر سووي هغه ورته وی نبی علیہ السلام سووي وینا ویلی در پورې خر خاندانې کړه او خې شرمولې چې تعالی له غاڼه کې چې خپل دغه وکړه پریاد کو او چا د تاړو سپیس اړو نه وي او دا کشان تراله با چې هغه د تسویل نه دي خپل ځان ساتي وعده ختمه ده وعده ختمه ده او ځان له حفاظت کوي دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیارې شروع کو او الله رب العزت آیاتونه راولېګل برات من الله وعده ختم شو او بس اعلان وتو کوي صفا لاړ شي لم يرغب کی جنگ اسلام کو اصول کی نشتا چې دشمن غافل وي او د جنگ په تیاری کې نه وي او د امن په حالت کې وي او ته په حمله کوي او بدا سے حالت کې د اسلام اصول د جنگ داسې نه دي اسلامی مملکت چې جنگ کوي او مقابل به خبر کی چې بس زما استا جنگ نه ځان تیار ساته او ځان به تیار ساتم دا نه چې تاریخ بو تخی چې پلان کی تاریخ لا بدرزم او ته وای چې زما استا جنگ نه زما استا صلح روغ نشته بس څه ټیم زدرلم څه ټیم را باندې تراله ہر وقت تم چابک خوشے گا زبم چابک خوشے گا تم بھی خوشے گا زبم بھی خوشے گا ناغی تے دا اعلانوں کو وعدہ ختم شوا فمز الیہم علی سوا وعدہ ارتاو شوا بازان لے تیار ساتھی دلتا نبی علیہ السلام تیارے شروع کو او دین ارسطو بیا مقرالا د فتح مکی د فتح مکی مقرالا اسلامی مملکتونو ته په دې صورت کې ډیر زیات اصول ملاويږي دارنګي چې کوم لسانی دعوت چلون کی دي او لسانی جهاد کون کی دي ناغی توم په دې صورت کې ډیر اصول او احکامات ملاويږي آیاتونه دي د قتال بارکه د جنگ بارکه د جنگ بارکه چې کله اسلامی مملکت وي او اسلامی مملکت جنگ کوي او بس آیاتونه خو ډایرکټ لګي داغه سره او کله اسلامی مملکت نوي او بیا مسلمانان
دعوت چلی داغی دا پاروم پدی کی اصول شتا دا دی دا مطلب نوی چی گینی دغ عالمان قتال نمانی او جنگ نمانی و آغا عالمان داوی چی اس ناس تنشتا چی تر دین خدمت نکای او اس ناس وی لکه دا تاویلات و اهل سنت کی امام ماتوریدی رحمه الله تعالی آغا جهادی آیاتونه قاتلو آیاتونه چې وای ماغي کوم اگر دلیل او د دعوت بحث کوي د دلیل او د دعوت بحث کوي هغه دا ذهن کولاوي چې په دې آیاتونو باندې عوامو عمل کول شي یعنی د دې په یو فائدہ باندې په یو مصداق هغه عمل کول شي چې دا دعات وی دا یان وی هغه یم په دې باندې عمل کوي اثر زو ته برابر کی او پاغي باندې هغه عمل هغه مصداق ولو کوي چې په داسې طریقې عمل کوا په داسې طریقې عمل کوا لکه مولانا الیاس رحمه الله تعالی چې تبلیغ تاریخ شروع کړی دی تبلیغ تاریخ شروع کړی دی دا جمعتون یستل چې دي نو دا هغه د سرایاو ناغستی دي د نبی علیہ السلام سیرت مطالعه کړی دی هغه ځان لیدو او مسلمانان عوام لیدل چې دوی عوامو کې داسې طاقت نشته چې غیر د یو منظم حکومت خلاف وکړي او د یو منظم فوج خلاف ته ودرېږي که امریکا دا که برطانیه دا داغي خلاف دی ودرېږي او دام نشته چې عوام دې سکینی عوام دې سکینی هغه چې د تبلیغ دا اصول راغستې دي نو دای د سرایا او د نبی عليه السلام نو د مغازیو نه راځي چې هغه وخت کې به جماعتونه جهاد لتل او جنگ لبتل او اوس د جماعتونه دعوت رسشي لاړ شي هغه وخت کې په جماعتونو کې یو امیر باو نو اوس چې دعوت لکم جماعتونه دین راغې دیم سوي امیر وی دا ټول اصول چې دي هغه په سیرت د نبی علی السلام انتهایی غور کړی دی او انتهایی فکر کړی دی خدا مطلب نه دی چې ګینی هغه د قتال نه منکرو هغه وی چې سو قتال نشي کولای او هغه د قتال وس نه لري د جنگ وس نه لري هغه هم اسی نه کینی خو د دین خدمت پکې د دین خدمت پکې او چې خپل موقع باندې جنگ کورسي بس بیا به جنگو کی جنگ به بیاو کی کورستو کشر کی هغه کې زره خبرې راشي هغه مبالغه وکي هغه دا وایي چې را جنگ نشته او جنگ په اسلام کې نشته او یا مسلمانانو جنگ نه کړي دا د کشرانو غلطي وي د مشرانو هغه کې څه ګناه نه وي نو دې صورت کې هم تاویلات والے سنت کی امام ماتوریدی ډیرو ځایونو کې لکه علماء ته خطابونه کړي دي علماء ته چې علماء جنگ کوي نو هغه جنگ د دلیل له دا هغه جنگ د دعوت ته نو د دلیل او د دعوت جنگ هغه هم پکې بیان کړی دی امام ماتوریدی رحمه الله تعالی د ابتدا د سورۃ د برات من الله نو شو د سورۃ په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکلې بعد دې لاندې وجدا دا چې دا نبی علیہ السلام نه نقل نو د نبی علیہ السلام نه نقل نو عقلی وجه ویل اواز نقطی ویل دې په ابتدا کې چونکه بایکاټو بس بسم الله الرحمن الرحیم کې غو رحمتو بس چې دې بسم الله ته ضرورت نشته او برات من الله نه شروع شوی دا
دا سورۃ کافرون کې ولسدي الته بسم الله شته او سورۃ ممتحنه کې نور سدي لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء دستار نه دا خبره اول ته بسم الله راغلی دا بعد د نبی علیہ السلام نه نقل نه و چې نبی علیہ السلام نه نقل نه و نو صحابه ونه لیکل عثمان رضی الله تعالی عنہ نه تاسو شوو چې تاسو سورہ توبه په ابتدا کې بسم الله ونه لیکلا او دوی مدادا چې سورۃ الانفال چې ده دا لنډ سورۃ ته مختصر سورۃ ته او دا تاسو د وګدو پشمار کې راوړو لکه دا آیاتونه د سلو نه کم دي او تاسو د میینو په فهرست کې راوړو دیوالو په فهرست کې راوړو ناغور لداغي جواب ورکو ورته ویل چې سوره انفال او د سوره توبه لئن قصتها شبيهه بقصه الانفال د توبه او د انفال مضمون بالکل یو دا دواړه سورتونه داسیو لکه یو سورت چې دا دواړه یو ځای شي دا په تیوالو کې شي په وګدو سورتونو کې وشي دا دواړه په یو سورت کې حساب دي سبع تیوال چې وته وي دا په یو سورت حساب دي بقره آل عمران نساء مائده انعام اعراف شپږشو نو ومه کوم سورت ته سبع تیوال نو انفال او توبه په یو حساب دي انفال او توبه په یو حساب دي چې دا دواړه یو ځای شي نو سبع تیوال وشي او د یونس نه په بیا میین شروع کیږي دا دواړه په یو صورت باندې حساب دي او هغه انفال موږ مخ کې ولیکو کې خاودو او توبه رسو نو هغه وجه هغه ویلا وی انفال کې د بدر واقعه ده او سوره توبه کې د تبوک ته نو انفال په مدینه کې اول نازل شوه دی او توبه رسنه نازل شوه ده د دینا یو وهم زنو خلکو تراته چیګینی دا ترتیب صحابه ورکړه دي د سوراتونو دا ترتیب چې ده دا د نبی علیہ السلام نه نقل نه دی او دا صحابه ورکړه دا وهم راته احمد شاکر چې مشهور محقق دی داغه کتاب دی تاریخ اسلام د احمد شاکر داغه بدی روایت باندې کلام کو پدې کې وای یزید ابن رفاع رقاشی دی هغه ضعیف دی بیزکه ملاحده به اعتراض کوي چې دا ترتیب ګری صحابه کرام ورکړه دي ترتیب د نبی علیہ السلام نه نقل له تو قران کریم ترتیب دا ترتیب مصحفی دا نبی علیہ السلام ویل دی او نبی علیہ السلام ته دبر نه ویل شوی دی دبر نه ویل شوی دی البته دا ترتیبی توقیفی د عقل نه خلاف نه دی عثمان رضی الله تعالی عنہ صرف په دې ترتیبی توقیفی کی او نقطه ویلا هغه نقطې نسبت ځان ته وکړو دا غینه خلکو توهم راغی دا ترتیب چې کم دی نو دا توقیفی دی یعنی موقوف ته په سمه د شارع باندې نبی علیہ السلام نه دغه شان ته اوریدل شي وی ام دغه شان دی خدا نه دا چې دا ترتیب توقیفی دا گنی دا عقل نه خلاف دی دا چې مونږه ربطونه وایو کنه چې دې صورت سره دا ربطونه هغه عقلی نقطې دي
چې ردی صورت د دې صورت یو بل سره مناسبت ته دا نه لګی چې دا ترتیب غلط ته زونو آزاد خیال خلکو دا اعتراضونه کړیو لکه عنایت الله مشرقی هغه دا اعتراض کړو دا هغه یو غلطی و او ناپوهتیا و چې نیکانو عالمانو صحبت کم اختیار کړو او په خپل ذهن باندې ډیر زیات غاور او ځکه عنایت الله مشرقی انتهایی ذهینو او دا غری کارت لا تروسه پورې په یو یونیورسيټي کې هیڅ نه مات کړي یونیورسيټو کې د کوم ریکارډونه دي د اتلسو کالو په عمر کې هغه یو ایوارډ اغسته دي او هغه نمبر اغستی دي او کوم ډیګري چې هغه اتلسو کالو په عمر کې اغسته ده هغه لا تروسه پورې د اتلسو کالو په عمر کې هیڅ نه اغسته لکه په سالم یورپ برطانیا امریکا او په سالمه دنیا کې د پی ایچ ډی د ډیګری امتیاز د عنایت الله مشرقی په سر باندې پروت دی انتهایی ذهین انسانو ناغزین ورتور شو خپل علم وتور شو نو بیا به په قران مجید کې خپل خبرې کولې ځنې خبرې به د کارومي ولکه دا یو کوشش پکاري چې کتاب دار چا ګورا کبزان دی اعتماد وی نو ګورا دار چا کتاب ګورا و یو خبره کوا چې کومه خبره داغه د جمهور نه خلافي د جمهور اهل سنت نه داغه خبره خلافي هغه یو سایت تاګه نه خدتاو کا وایدې ځکه زستانه مانو دې ځکه دې طرف ته جمهور اهل سنت کې ویل علما دي زستا خبره دې ځکه نه مانم بس یو سایت ته کوله هیڅ خبره نه ده څه خبره دا ضروری خبره خو نه چې تبه د یو عالم ټول خبره مانی البته دام ضروری خبره نه ده چې دی یوې خبره د واجبات د هغه ډېرې خبرې پرې دي هغه خپل خبري اگر حواله هغه مطالعه کړه هغه نه فائدہ والا او کومه خبره چې د جمهور اهل سنت والجماعت نه خلاف وا بس روغون د یو طرف تکیده او دا نه چې باغ باندې شروع شو چې دا کافر دی دا مرتد دی د جمهور اهل سنت نه خلاف شو د داسې شدید تحقیق ویل کیږي بد یو عالم تحقیقی تفرد وی بس هغه دا نوی چې هغه ګنې اسلامي عقیدې نه منکری خو د یو تحقیق د یو عالم نه شو منکر شو دا اجماع او قیاس دغه دی اجماع د جمهور رائے وی او قیاس د یو تن سوی رائے وی دا غیر وجنا چاته سوق هغه بد ردی سپک نسبت هغه نه کوي چې ته بد ردی او سپک نسبت شروع کی بس ټیک د ستاره تحقیق نه داغه تحقیق خلاف ته یو طرف ته کیدا بس می بیانوا چاته او ما پاغه باندې د مړو ډوکی راو باسا بس پرې دوایي نه عنایت الله مشرقین د ازنه غلطای د خپل قلم د لاس شوی دي چاغه بالک آزاد چلے دو دا ماغه یو ویلیو چې دا بد قسمته سره دا ترتیب د قران چې دی دا لک صحیح نه دی وي ودا داسې طریقې سره پکارو لکه څنګه چې موږ لکار پکار دی یعنی هغه قران راړو تصنیفی انداز تا او قران تصنیف نه دی قران ناصحانه انداز دی قران داسې دی چې لکه یو مشفق پلار خپل بچی ته نصیحتونه کوي پای کې داسې د ارث ربط خیال نه ساتي خواږي کې هغه له سپه کار دی هغه وتخی هغه قران تصنیفی انداز سره راړو یا تذکرہ ولیکلا نو په خپل طریقه لګیا شو کله یو سلی کی کله بل سلی کی کله یو خبره مخ کی کله بل مخ کی بہرحال اور دینا حدیث نا غلط استدلال کول د دې مقصد د حدیث داو چې دا قران مجید دا ترتیب چې دی دا چې کم نبی علیہ السلام مونږ ته خودل دی دا توقیفی دی خدا عقل نه خلاف نه دی
هغه یو عقلی نقطه ویلا عثمان رضی الله تعالی عنہ دا غینه ملاحده دا غلط شي زواغست لکه اوس مونږ وایو چې دې صورت سره دا مناسبت دی دا مناسبت دی دا مونږ یې خري لکه شیخ صاحب درس کې وې دی وجنه ورپسې متصل سکو راوړو دا مونږ راوړو خود دې نقطو مطلب دا دی چې لکه دا ترتیب دا د عقل نه دی خلاف نه دی دا عقل نه خلاف نه دی نو عثمان رضی الله تعالی عنہ دا څو نقطه ویلا محمد شاکر غریب هغه خامخاوي چې دا ضعیف کول غواړي لکه ځکه ملاحده څه کوي اعتراض کوي کوشش شروع کو چې په سچل وزن د حدیث څخه کما ضعیف کما انو لوی تحقیق یو کو اوزان یو کړو او زنو غلط استدلال کو دواړه افراط او تفرید ته حدیث په خپل ځای څه دی صحیح دی دا حدیث مطلب دغه دا ټول ربطونه چې دي نو دا عقلي نقطې دي چې لکه د دې صورتونو خپل مینس کې پر دیواله نشته ادا چې کم ترتیب قران کریم الله رب العزت نبی علیہ السلام ته خودل دی دا به ربط نه دی او دا به مناسبت نه دی دې په مینس کې یو باریک څه مناسبت او تعلق پکې شته دی بقای بیا د دې لپاره خپل بسم الله جوړول ځنه قران مجیدونو په حاشیه باندې لیکلي اعوذ بالله او اعوذ بالجبار ومن غضب الكفار دا څه خبرې په کې لیکلي دا څه قرانه خبرې دي بس مساله دا ده چې کروان تلاوت کوي او بس اما خذا ان الله بكل شيء عليم برات من الله ورسوله فزغمك بس دا څه کله کې جوړ صورت ته شروع کړه نه ده بس په ما روانه دغه شر دي روانه او کچرتا دغه ځای باندې تلاوت بس کړو تا او بل راز یا بل ټیم ګنټه نیمه پس تفصل نرستو سبق شروع کړي ولکه سم اعوذ بالله وایا بسم الله څخه وایا دعا وایا اعوذ بالله ورته وایا او بسم الله ورته وایا په مخ باندې ځه برات من الله دا ولنه صد سورت دا تر 23 نمبر آیات پورې دا پدې کې اولنې رکوع کې د مشرکان او اقسام بیانې یو دی هغه وعده والا چې دا غي وخت نو مقرر هغه وعده والو چې وخت نو مقرر دویم قسم هغه دی چې هغه سره وخت مقرر دی او دریم قسم دی محاربین چاگئی سر جنگ دی او سلورم قسم دی مستامنین چاگئی پا ویزا باندې راشی اسلامی مملکت تا پا ویزا راشی دا ولنه رکوع کې دا سلور قسمه ذکر کئی دویم رکوع کې رفع الموانع دویم رکوع کی آغی کی علل لقتال ذکر کی علل لقتال چې دې سره ول جنگ پکار دی دا آغی وجه ذکر کی چې د جنگ کولو کې ته مجتهد شي استازړو بوس کی چې دې سره جنگ کول پکار دی پدرے مرکو کی رفع الموانع رکاوټونه ختمول رکاوټونه ور سره ختم کا دا تر 23 نمبر آیات پوری دا عزت ذکر کئی او دا لنډ خلاصہ برات من الله ورسولی شلوان او بایکاټ ته طرف د الله نه او د پیغمبر نه کسانو سره چتا ال الذین هو کسانو تا تاسو سره لوس کړه د مشرکانو نه
مولانا سیندی رحمه الله تعالی ذکر کړی دي چې مشرکان دو قسم دي. یو دا دي چې هغه اسلام نه دی قبول کړی، اسلام نه دی قبول کړی، مسلمانان نه دي، لکه هندوان شو، سیکان شو، بهایان شو، یهود شو یا نصارا شو، چاغی اسلام نه دی قبول کړی او هغه شرک کوي، عقیده کې شرک ته مذهبي مشرکان دي. لکه هغه ته نن سبا هندوان ویل کېږي، هندوانو ته ویل کېږي یا نور صدا سوي، ظاهر کې آسمانی دین او پیغمبرون نه مانی او عقیده هغه د شرک وي. دویم مشرکان دي چې هغه منسوب اسلام ته دي، لکه لیبل به د چا لګېدل دی، د اسلام لګېدل دی او په عقیده کې شرک دی، په عقیده کې شرک دی، لکه بریلیان شو یا شیعگان شو یا نور داسې خلق شو چې هغه د ناپوهۍ د لاسه په نصوص باندې نه پوهېږي، په قرآن نه پوهېږي، په حدیثو نه پوهېږي او هغه شرک کوي. کته ته مشرک وای نو هغه غوسه کیږي، اومو هغه غوسه کیږي. مولانا سیندی صاحب وای د دې دواړو حکم یو شان نه دی، د دواړو حکم یو شان نه دی. چې کوم باندې د اسلام لیبل لګېدل دی د دې حکم بدل دی، او چې کوم باندې د مسلمان لیبل نشتا دا غي حکم څه شي دی بدل دی. دا عالمی سیاسی احکامات کی داغی بارہ کے ذکر کئی، نور داغه د عقیدې نه او داغه د رواجونو نه بایکاټ کړي، داغه چې کم شرکی عقاید دي او داغه چې کم شرکی تهوارونه دي آئے کې به شرکت نه کوي، هغه خو د عمل نه بایکاټ دي، د عمل نه بایکاټ دي، نو د شرک نه هم بایکاټ کوي او دارنګي د اعمالو نه هم بایکاټ کوي. خو سیاسی طور دے مسلمان حسابيږي، سیاسی طور دے سی حسابيږي، مسلمان حسابيږي. نو د دوه حکم بعد عام او نسوي بدل وي، دا مون او بدل وي. پدې هغه علما پويږي چې هغه ذهن عالمي وي او هغه عالمي طور مطالعه کوي، د سالمي دنیا مبارک هغه سوچ کوي. مولانا سیندی او عالمی شخصیتو زمونږه د وړو ذهن ترجمه ته پورې دی، او زمونږه چې زمونږ نه بس کم خلافي بس بیا څه تکواله کاغذان لا خبره ده، هغه زمونږ د ظرف پورې خبره ده. د چا چې څومره ظرف وسیع وي دومره اوچته مطالعه کوي. برات من الله ورسوله شلوان او بایکاټ ته الله ر طرف نه د پیغمبر نه، یعنی الله تیم بایکاټ کوي، پیغمبر تیم کوي. ال الذین هغه کسانو ته چې تاسو سره لوس کړو د مشرکانو نام دا ولنې قسمو چې لا وخت د واده او سره مقرر نو نو دوی ته وایا فاسیو فل ارض 14 اشهر نو ګرځي پزما کې 14 اشهر سلور می آشتي. کابلګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل وې دا اعلان په مشرکانو انتهایی زیات بد لګیدل. وجه دا و چې عربو کې هم سنا څه خبرې هغه د دین ابراهیمی نه پاتې وي، اسماعیل علیہ السلام د دین په کې ځنې خبرې پاتې وي. یو خبره دا غي داوم وا چې کومه خزه خاوند مرشي کونډ شي داغي غم سلور میاشتې دی، اسلام او سره لسره دي سیوا کړی دي، سلور میاشتې او لسره دي، خدا سلور میاشتې هغه بوم کونډه ته انتظار ویلې، کونډه ته انتظار ویلې. او دلته قران مجید وی مشرکان ہوتا چې تاسو ته سلور میاشتې څه دي مهلت ده، اشاره و دیتا چې دا مسلمانان تاسو خاوندان او دی تاسو ساتلې تاسو یې خدي وي، دی تاسو حفاظت کاو. اوس وعده څه شو ما ته شو
نو داسې شو لکه چې د ښځې خاوند څه شي مړ شي نو تاسو کونډې شوئ خاوندان هم داسې شو لکه مړو اوس تاسو حفاظت هغه خاوندان نه کوي نو ځان له خپل سمې کوئ ځان له خپل سمې کوئ نو دا په هغې ډېر زیات بوج لګېدلی و دا اعلان چې ښه مونږ ته لکه د 4 میاشتو لې مونږ کونډې یو چې مونږ ته د 4 میاشتو د خبره وکړه فسیحو فی الارض 4 اشهر هو ګرځئ تاسو په ځمکه کې 4 میاشتې وعلموا دا ورله دا ور کوي چې یو خبره واوري زمونږ عام طور الله دې موږ د ناامیدۍ نه وساتي لکه د دین مهنت پکار دی د وس مطابق او دا یقین کول پکار دی چې دین سو خرابولې دا یقین وکا چې لکه یو مولا دی او هغه بیمانه شو او ته وو نقصان بو کینه نه ځان غرق دا اخیری دین دی د دینه پس بل دین د نبی علیہ السلام پیغمبري اخیری نبوت ته د دینه پس بل نبوت قرآن اخیری کتاب دی د دینه پس بل کتاب چې سو پورې الله بعد د دنیا ساتي ترغه پورې به اسلامي کوم الحدین را پاسی کوم منکرین حدیث را پاسی نو دا ځان خرابوي لکه دا الله د دین هیڅ نقصان نشي کولای هیڅ نقصان نشي کولای دا الله د دین دا دین به ادا ملحد به ختميږي دا دین به دا منکر حدیث څه کیږي ختميږي دا دین به دا امریکا به څه کیږي ختميږي دا دین به دا برتانیې به څه کیږي ختميږي دا ټول چې دین دا به ختميږي دین به پاتې دین به پاتې وي دا قران کریم ځای په ځای چې قران کریم ډیرو ځایونو کې ذکر کړی دي ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض یا ذکر کړی لن يضر الله شیئا د دې مقصد دا غدي چې مسلمانانو تسلی ساتي چې څوک د دین دشمنی کوي نو ټیک تک مسلمان له وختي تور سور کی ضرر ور کی تکلیف پول اور کی ولکه د اسلام څخه نقصان کوله اس نقصان هم د اسلام نشي کوله تخپل مهنت کوا جاری ساته ستا خلاف څوک کوي د توحید خلاف څوک کوي از ځان غر کوي او توحید شمه نشي مړواله ان شي مړواله هغه ځان خرابوي دا جمله دی لروي چې دا غدی لتاو او موادمه تکړه دوی به اوس مټه راکاږي چې خدا خوا دوا اوس پستا پتو لګي او موږ به تاسو په صفر باندې ولګو او په 38 په لګو قران ورته وایي چې سړی خورا وعلم انکم غیر موجود الله وعلم یقینو کوي چې د الله نه خلاصېدلې د الله نه شي خلاصېدلې وعلم یقینو کوي پوهې شي یقینا تاسو غیر موجود الله نه کمزوري کون کی الله لرا په تختې دو باندې چې تاسو تختې او الله کمزور شي او بس الله وير دی نور نشم لاندې کوله نو حاصل معنی دا چې د شیخ خلاصېدل دي چانه غیر موجود الله نه تاسو کمزوري کون کی الله لرا په تختې دلو وان الله مخذل کافرین او یقینا الله دې شرمون کې د کافرانو وان الله مخذل کافرین سرد فوجونو او سرد وصلو هغه کافر شرمیږي با ذلیل کیږي با وان الله مخذل کافرین او یقینا الله دې شرمون کې د کافرو واذان من الله ورسوله الى الناس فغټه مجمع کې د بایکاټ اعلان خبر غټه مجمع کې او په لوی سطح باندې د بایکاټ اعلان وکړ بایکاټ اعلان وکړ دا اولو شو اولنې اعلان هغه ته وی ځان سنبالوي نو مکی والو ته خبره ختمه شو بیا دویم نمبر کې او چې کوم مشرکانو او د دې قریش سره متعلقینو نو هغه ته आवाज نو رسیدلې نو په حج کې او مجمع عام کې هغه ته اعلان حجۃ الوداع کې دا اتم کال باندې چې مکه فتح شو په اتم کال چې مکه فتح شو
نبی علیہ السلام حج لا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لے صحابہ کرام تیار شو ابو بکر والا امیر کو اور تاوی حج لاړ شه او دا اعلان بو کی یو مسله دا چې نبی علیہ السلام په خپل اولې حج لانه سو چې ابو بکر لګو په دغه کال په خپل اولې نه سو ځنه خلک یو غلطه خبره کوي او هغه دا ده چې دغه وخت کې حج په ټیم باندې نه و دغه دی به میاشتې مخکې کولې او رستو کولې نو حج په ټیم نو نبی علیہ السلام ځکه نه ته دا بیٹه مې په ابو بکر کو اب دې دور صحابه باندې بیٹه ما حج کو دا خبره غلطه را اصل وجه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شرکیات او بربنکونی نبی علیہ السلام لیدل نبی علیہ السلام باندې ډېر بوج راته ځکه مشرکان په بیت الله تعالی تعالی پابندی لګیدل نه هغه په بربند کو نه طواف کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي د لیدو طاقت نه لرو نبی علیہ السلام مخکې ابو بکر ولېګو چې د اعلان کی او پابندی ولګي چې بل کال صفایو شي نو بلاش نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ولېګو ورته وی چې دا اعلان وو دا آیات کریمه چې کوم را روانو دا اعلان وو کی چې کله نبی علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وته سو منځلانو ملګرو مشوره وکړه وی چې جی دا قریش سره وعده ختمولې دیلا د ستاسو د کور یو کس پکارو چې اعلان کړی وي چې ستاسو خاندان کس وي او دا اعلان هغه کړی وي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خو ستاسو د خاندان نه دی اول ته خبره د خاندان سره و نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالی عنہ ته راشه وی ورشه او دا اعلان وکا تب علن شه ابو بکر سره او دا اعلان به تکای علی رضی اللہ تعالی عنہ سولې راوغ استل روان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یو ځای کې پړاو کړو اپا غځای کې وو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چې څنګه ولیدو علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی امیر ام مامور امیر راغله که مامور راغله یعنی زما امارت ختم شو او پتا امیری او کنه تو مقبل مشن راغله هغه ته مامور امیر نه مامور یم خدای یو اعلان بزکوما هغه ته صحیح راځه الله الحج لام اول ته دا اعلان وکړو ورسره دا ویل الا لا يطوفن بالبيت عريان ولا محدث ولا مشرک د بیت الله شریف تبا بربندو باندې څوک ناراضي رادن نکیږي بنا مشرک پم ناراضن نکیږي او بیا د سړی ووم طواف نکي یعنی طواف د پاره او د ضروری دي نو دا اعلانات ځای په ځای وشو هغه اعلان قران کریم ذکر کوي چې په مجمع عام کې اعلان وکړه واذان من الله اعلان نے چې طرف د الله نو پیغمبر نه ټول خلقو ته فرض د غټ حج باندې شان ورشا کشمیر رحم الله ارفشزی کې ذکر کړی دی چې د عوامو اصطلاح ده چې غټ حج اکبر دی ته وي حج اکبر دی ته وي چې د جمعې پرز باندې عرفه راشي د جمعې پرز عرفه راشي نو دې ته حج اکبر وي ناغه فرمایي چې دا د عوامو اصطلاح ده شریعت اصطلاح ده نه هر یو حج چې ده نو دا حج اکبر دی او عمره چې ده نو دا حج اصغر دی عمره وړو کې حج دی او حج چې ده نو دا حج اکبر دی کاغای بیا جمعه عرفه د جمعې پر ځي او که بغیر د جمعې نه هغه ته حج اکبر ویل کیږي یوم الحج الاکبر ټیک تا نبی علیہ السلام چې په کم کال باندې
حج کړو په هغه کال باندې عرفه د جمعې پر راغلی و هغه حجۃ الوداع و او دا اعلان چې شوی دا د حجۃ الوداع نه مخکې شوی دا هغه نه مخکې شوی دی او د دې باره کې داسې تصریح نشته چې د دې عرفه د جمعې په ورځ باندې و او حج اکبر عام حج ته ویل کیږي هر حج ته ویل کیږي هغه اعلان بداوی شان الله بری من المشرکین یقینا الله وزار دې د مشرکانو نه دا الله بایکاټ ته د مشرکانو نه او رسول او پیغمبر هم ان الله بری من المشرکین یقینا الله رب العزت وزار دې د مشرکانو نه او پیغمبر هم دا د قران کریم یو مضبوطه تیګه ده الله رب العزت د مشرک نه او پیغمبر علی السلام د مشرک نه هغه جدا دي نو لکه مسلمانانو له پکار دي چې الله د کوم چیز نه جدا وي او پیغمبر د کوم چیز نه جدا وي نو مسلمانان دې داغه نه ځان بچي شرک چې ستوي داغه نه د مسلمان ځان بچي مسلمان د خپل عقیده کې او خپل عمل کې شرک نه راولي د ریا تایم شرک ویلی دی ریا تا او حدیث کې صفار اغلی دی چې ترکته و شرکه نو لکه د ریا نو الله رب العزت بری دی ترکته و شرکه مسلمان لا بکار دی چې د شرک د هر قسم نزان بچ کی بے مشرکانو له ترغیب توبه ته ورکړل دي ترغیب توبه ته وان تم فهو خير لكم تاسو توبه واسه یقینا دا فائدہ مند تاسو لرا ډیر سودمن دا فائدہ ده بګي وان تولیتم خیر دا جامع لفظ دی یعنی هم بګي د دنیا فائدہ ده هم بګي د آخرت فائدہ ده چې د شرک نه توبه واسه هم بګي د دنیا فائدہ ده هم د آخرت تاسو توبه واسه د شرک نه دا د فائدہ مند تاسو لپاره او په دنیا کې او په آخرت کې وان تولیتم او قواوړې دلې تاسو د توبې نه واوختلې او پیغمبر د اتباع نه توبه نو باسي فعلموا پوشي یقینا تاسو نه کمزوري کون کې الله لرا په تختیدلو باندې یعنی عذاب بدر تخام خاملاويږي وبشر الذين او خبر کاغه کسان چې انکار کړل به عذاب الیم په عذاب دردون کې باندې الله به ودړ دی هغه څه شه ده په دنیا کې بالقتل والاسر فقید او په وجلو باندې دا دردون کې عذاب بشي چې دوی وو وجل شي او قید بکړې شي او په آخرت کې دوزخ عذاب دی او بشر الذین خبر کا کسان چې کفر کړل دي عذاب الیم په عذاب دردون کې باندې الا الذين اتوا من المشركين دا دیم قسم د مشرکانو نه ذکر کړي چې دا وادي والو خدای سره وخت مقررو دای سره وخت مقررو او دای په واده کې هیڅ قسمه خلاف ورزي نه وکړي دا ځنې قبایلو هغه سره نبی عليه السلام وعده او وخت ولا مقرر کړو واغې بالکل د وعده خلاف ورزي نه وکړي او قران وایي چې هغه د وعده خیال ساتي نو تیم خیال وساته الا الذين عاهدوا من المشركين مگر کسان چې لوز کړه تاسو سره د مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم شيئا بیا دې کمه نه کړه تاسو سره معمولی کمه نه کړه په وعده کې ولم يظاهروا عليكم عادا او دې مدد نه کړه تاسو خلاف دي چا قریشم نقصو کو او مې د مسلمانانو خلاف راستو کړه ولم یظاهروا علیکم عادن او مدد نه کړه تاسو خلاف دي چا فاتمو الیم آدم نو پورا کوي تاسو دې تا وعده دې تروا مقرره ان الله يحب المتقين یقینا الله مینه کوي ځان بچون کو نه د بیلو زاینا چاغې د وعده ماتول نه ځان بچ کوي المتقی من نقض العهد چاغه ځان بچ کوي د وعده د ماتول نه
دا الله د مینې تقوا سره د الله مینه او تړلا د تقوا یو ظاهری صورتو چا د ګناہوں نه د الله د خلاف نزان بچ کولو دویم باطینی دی چې د ګناه نه نفرت کول دي باطینی لکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي التقوا ها هنا واشار الى صدره ثلاثا نبی علیہ السلام درې ځلې سینې ته اشاره وکړه او تقوا دې ځای کې ده د دې مطلب دا چې کله سړی د ماحول د وجې د چا د شرم د وجې نه ګناه پریدي او ټیک سره د په عمل نامه کې ګناه اونې لیکل شو او خبره دا ده چې دله د ګناه په دې باندې دو ثواب نه ملایي دې چې دې ګناه نه بند شو نو د ثواب ځکه د مخلوق د وجې صبر خوادلې دي ګناه پر خوادلې دي دوی مدا ده چې د زړه د ګناه نه متنفره وي هیڅ حکم نشته خدای ګناه نه کوي په زمانہ به زما مولا ناراض شي دې چې کم یو ګناه پرېږدي نو دله په ثواب دي د سره الله مینه کوي ځکه د الله د متنفر شذونو نه د څوک نفرت کو ګناه د چا بدی شي دا الله بدی شي کنه ګناه نه الله څه کوي نفرت کوي او د هغه سیز نه نفرت کو چې د کم سیز نه الله څه کوي نفرت کوي نو اوس بدل الله په دې هر ګناه باندې څور کوي ځکه یحب لفظ نو کوشش پکار دی چې د ګناه نه سړی متنفر شي دا اول چې دی اول به ته په تکلف سره ځان د ګناه نه بچ کړي لکه به تا باندې به بوجي ځکه ګناه هغې طرف ته ذهن رغبت کوي مینه ورسره کوي ذهن طبیعت د انسان نفس د انسان ورسره څه کوي مینه کوي انسان نفس چې دی او سره مینه کوي اوس ته دومره محنت وکړي چې هغه محبوب چیز هغه تا ته مبغوث کار شي هغه تا ته نفرت نه کوي نو دا محنت غواړي اول بزان ته په تکلیف باندې باندای لکه اول به تصبری بیا به صبر شي اول به تعففی بیا به عفت شي بیا به عفت شي اول به تا ته د ګناه نه باندې دوه کې لږ تکلیف وي ولک تکلیف په برداشت کې ککالی کدوی کپینزی کلسی و یو ورځ به دا راشي چې الله تعالی دا انعام درکړي چې دا تقوا وستا ذهن ته کوز شي بیا به تا باندې ګناه بد داسې بد لګي چې لکه ابراهیم علیه السلام باندې شرک بد لګېده وي انی سقیم زه بیماریم دا هغه بیا به تنفر راځي دا د مینې وعده چې شوې ده دا د تقوا د کیفیت سره شوې ده چې دا د زړه متنفر شي د ګناه نه او نا محنت غواړي لگا دا سنوي چې ګنی په بڑا بیره او بناستا باندې ډېری ولکه محنت غواړي ان الله يحب المتقين یقینا الله مینه کوي د ځان بچ کوونکو نه د ګناه نه او د وعده د ما تولنا دا غي سره الله مینه کوي فایزن صلق الله شرور الحرم دا دریم قسم ذکر کوي شاغدي محاربین چې کوم مشرکانو سره د سره وعده نشتا هغه اهل حرب دي جنگیان دي دویم قسم هغه چې هغه سره وعده وخت نو مقرر نو سلور میاشتې مهلت ولا سکو ورکنو چې سلور میاشتې مهلت شي ختم شي نو وعده شو ختم شو هغه محاربین شو فایزن سلخل اشهر الحرم نه مراد دي ځکه شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې هغه سلور میاشتې د مهلت دي الحرم فی حقهم هغه د عزت او د امن میاشتې چې د دې په نيز د امن هغه مصطلح سلور میاشتې نه دي مراد چا کومه عام سلور میاشتې دي چې دو میاشتې د اسلامی کال اخیری دو میاشتې
او ډومبنای دا درې پر لپسې دي او یو ازبرګا هغه مراد نه دي دلته دا اعلان شوی په حج کې ذل حجه لسم باندې دا اعلان شوی ذل حجې په لسم او د دینه پس څلور میاشتې مراد دي محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی دا ربیع الثانی لسرځي هغه مراد دي چې کله دا ختم شي نو بس بیا په لاس باندې تو کواتا نو محاربین او داغي حکم ذکر کړي فایزان سلخ الاشهر الحرم پاو کی چې وتل سلور میاشتې عزت هو نه مشرکان لرا چې کوم ځای مو تاسو دی لرا چې کوم ځای مو یعنی فی الحل والحرم فاقتل المشرکین هو نه مشرکان لرا چې کوم ځای مو تاسو دی لرا واخذوهم او نیوی دی لرا واصروهم او بن کې دی لرا واخذوا لهم كل مرصد او کې نه دیتا په هر یو څوکای کې او په هر انتظارګاه کې چې کوم چوکای دا پای کې وته کېنا واخذوا لهم كل مرصد او کې نه دیتا په هر څوکای کې بیا ولهم دعوت توبه ور کوي امام ماتوریدی رحمه الله تعالی آغاز ذکر کړی دی چې دلته لکه څنګه چې قتل بالسيف ته دغه شان ته قتل باللسان هم نه بیان وتو کا دلیلونه وتا بیان کا او دلیل ته کې نه او په دلیل کې حصر راولا باندې کا چاغه سره مات ختم شي فبهت الذي كفر واصروهم فاین تابو کتوبه الصلاه واقام الصلاه او ادرو مزلرا واتو زکا ورک زکات لرا فاین تابو کتوبه الصلاه توبه ظاهر کې د زړه عملو توبه پیمانتیا ته ویل کیږي په یو ګناه باندې په غلطه پیمانه کېدل نو پیمانه کېدل د زړه سيزو د زړه عملو دا غي ظاهري علامه پکاروا ظاهري علامه څه شه ده ظاهري علامه منځ او زکات ته منځ ذکر کړه د عبادت بدنیاونه یعنی بدن الله لو کړو او اتو زکات عمل ذکر کو یعنی مالی عبادت هم الله رب العزت کو فاین تابو غدی توبه او صلاح پیمان شو فاقام الصلاه او ادرو مزلرا ورک زکات فخلوا سبیلهم خوش کیلار ددای ان الله غفور الرحیم دا ولا وجه ذکر کئ زکات الله د وجه تاوجو چې دا الله دشمن دی نو تاوجو الله چې خپل دشمن معاف کو تا دا الله د وجه وجو اوس الله وی می وجنا بس خبره ختم شو ان الله غفور الرحیم زکات یقینا الله دې بخنه کوونکی مهربان الله تقبلک معاف کو اوس مو وجنا وای نادم من المشرکین استجارک دا سلورم قسم ذکر کئ مستامنین مستامن چاغه اسلامی مملکت نه امن غواړي د اسلامی مملکت نه امن غواړي چورته وای چې زبو ویزا باندې راغلم داغه خپل احکامات دي هدايه و غیره کې تاسو ویلي دي باب المستامن مستقل وی او قران کریم داغه حکم ذکر کوي چې دار حرب نه یو مشرک ته او جنگی کافر دی جنگی کافر او هغه راغی هغه وی زبان دراغه ځان له تجارت کوي ته تجارت کې سکار لراغه هغه لا امن ورکا امن ولا ورکا او سره دینه په امن کې به دینی فائدہ وي دا نه چې صرف امن ولا ورکه د دې لپاره چې سالا تانه چې سور دلته پاتې کیږي په اقامه بدلنا 10000 روپے لما او په دې پاتې کېدل بدلنا هوټل کې 20000 روپے شپالم چې صرف کاروبار دی صرف څه دی کاروبار نه صرف کاروبار بنوي حتا يسمع کلام الله دته بل الله کتاب اورای چې دې الله رب العزت کتاب واوري دا الله دین واوري کې دې شي چې بدل تراغله دی او د دې ځای شي اسلام نه بس شي
متاثر شي اسلام به ویني عملی طور به اسلام ویني او وا به وریوم د دینه معلومه شو چې د مسلمانانو په وطن کې با او عملی طور خامخا اسلامي چې مسلمانان کوم معاملات کوي مسلمانان کوم کارونه کوي باور اسلام پر رڼا کوي او اسلام فطرت ته د جسو ګوري نو د نه اثر قبلې اسلام نه اثر قبلې دوی مدادا چې د مسلمانانو په وطن کې با هر ځای د الله کتاب بیانېږي اوټلی مستامن چې ده کنه لکه هندو په ویزا راغی د جمعات کې پاتې کیږي هوټل کې پاتې کیږي کنه نو په کاردار چې په هوټل کې هم د الله کتاب څخه کیږي بیان کده راغله ده د تعلیم په ویزا باندې او د هاستل کې پاتې کیږي نو په کار ده چې په هاستل کې هم د الله دی کتاب درسي کده راغله ده د صحت په ویزا باندې او اسپیټال کې علاج لراغله ده چیرې علاج کیږي او په کاردار چې په اسپیټال کې د قران سوي درس وي حتی اسمع کلام الله ته خو بدانه وي چې د پنځپیر ته زم یا لانډي ته زم چل د څو اورم درس اورم خدای چې کم ځایینو هغه د څه بکار دی د قران درس پکار دی حتی اسمع کلام الله وَإِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ او که او تند مشرکانو نا پناه غواړستانه فاجروا حتى اسمع كلام الله او پناه ور کدل را تر دې چې واوري کلام د الله حتى اسمع كلام الله تر دې چې واوري د الله خبره د الله کلام بیا ورسول را زائد امند دتا چې کوم ځای دی وای چې بس په امن شو والته ورسول یعنی د مسلمانانو په وطن کې وا خو بالکل د تسوی امن وي او چې بیا په لار باندې زی او وګدي لارې دي اوس خو ایرپورټ نه دي کسی دي او په خوا خو به سفر وي چې کله دې وای چې اوس زسو شم پامن شم زمانہ واپس شي بس بیا ته نسشه واپس شه چې دې وای چې ما ته سامان نه ترغیب پورې هغه ځای ته بیا ورسو مطلب دا ټول اخلاق د دې د پاره دي چې د مسلمان نه د اخلاقی طور بل غیر مسلم شي متاثر شي اگر نبی علیہ السلام سمامه وتاړو جمعات کې سمامه رضی الله تعالی عنہ جمعات کې وتاړو هغه کې خصبله قید خانه نه و چې ګینه جدا جیل خانه و جیلیان می پاغي کې بندولو او جمعات کې نبی علیہ السلام دغه ځای وتاړي اوغه بلا کسان شهیدان کړي سمامه رضی الله تعالی عنہ بلا کسان شهیدان کړي او دیونی ولې شو نو قید کده شانتي جمعات کې وتاړو نبی علیہ السلام ولې یو ځل راغې بما عندك يا سمامه څنګه چلې هغه ته یو اندي خیریت ته ان تقتل زاد من وان تنم على شاکرین کمه وجنی نو تپوس کول والا مشته او که احسان را باندې کوي او پرېګدې می او قدرمن به می عمومي او کمال غواړي په پیسو می آزادای او غواړي چې څومره غواړي مال مشته دله بدر کم نبی علیہ السلام سونوي پدری مرض د دقه جواب ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې دي اطلقوه پرې دي پراینست ویزا کوړتا هغه لاړو چا په لکه مې وبوي الته ځان مان صفا کو غسل یو کراغه نبی علیہ السلام ته وی اشهد ان لا اله الا الله ایمان قبول نبی علیہ السلام په درې ورځو کې هغه ته اسلام خو دا مسلمانانو سلوکي وته خو او درې ورځې هغه د الله کتاب څخه واورېدل اگر سی واورېدل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو سے پریری اگر هغه وې د الله سو د تړلو اسلام می قبول نو وې ځکه مې په الله سو تړلو کې دانه وې چې اسلام راوړم مې چې کار سره کې پری داوای نبی علیہ السلام پرې خو دا هغه د اسلام نه متاثر شو د اسلام د اخلاق نه د اسلام د بیان نه خلق متاثر کیږي او ارمان چې عملی طور شوی اسلام
عملی طور اسلامی زمونږ د مسلمانانو په عمل کې اسلام نشته، موږ نه وسوک متاثر شي، څه متاثر شي. د مسلمانانو په محکمو کې د اسلام بیان نشته، چې یو کافر راشي خپل اوري زمون کوچاوانه اوري، خپل اوري هغه ته د الله کلام اورو، د الله کتاب اورو، چا متاثر کی کنه متاثر کی. حتا یسمع کلام الله، تر دې چې واوري خبر او کلام د الله، بیا ورسو د رضا زامنتا. ذالک بانهم قوم لا يعلمون، دار دی وجنا چې یقینا دا دومره سلوک وسرول وکا ځکه چې دی نه پوهې دي چې شي پوهې شي پر اپرې د رای ولا دی وطن ته دا نه پابندي ولګو چې مرزا ځنه پابندي ولګوي زمون په مدرسه کې پلان کې داخله نه وي ته وو ته بیا سوای پلان کې داخله نه لې پلان کې پابندي ده او زمون درس لبا ناراضي بس دا خبرې شروع. قرآن کریم کافر وی رای ولا وطن ته چې د نسشي متاثر شي درنه متاثر شي دا وی نه پوي دي دا خصلو کو سراو کو جس شي. ذالک بانهم قوم لا علمون، دار دی وجنا چې یقینا دی یو قوم لا علمون چې پويږي نه. کیف یکونو للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله، دلته یو رکاوټ ختمي دارستی بیان تفصیل کی ورسره دی رکوع کې علل ذکر کوي د جهاد چې کافرانو مشرکانو سره جنگ ولې دي، نو علل ذکر کوي د جنگ وجه ذکر کوي چې دې کې دا نقصانونه دي په پکار دا چې دې دی وجل شي او دې سره د جنگ وشي. اول زړه تراتل چې دې سره قواده شوی و د وادي والا خلق بسنګ وجنو وعده شوی دا. قران کریم جواب کوي چې دا وعده دی کړی دا د خپل فائدې لپاره، ځان ساتلو لپاره. که کم ځای کې د دې فائدہ و نو دی وعده ساتي، او کنه د دې څه نه و فائدہ نه و نو دی وعده نه ساتي، دی وعده بیا نه ساتي. نو دا یو رکاوټ ختمي. بیا نور علل هغه ذکر کوي. کیف یکون للمشرکین عهد، څنګه به د پاره د مشرکانو لوزو وعده د الله پنځ او د پیغمبر پنځ باندې مگر کسان چې لوز کړه تاسو سره. کیف یکون للمشرکین عهد، دې جمله دا لګه قابل غور ده. د دې رستو تفصیل نشته لګه چې مشرک ولې د وعده خیال نه ساتي، صرف دا جمله کافی ده. کیف یکون للمشرکین عهد، لکه یو سړی دا وای مړه ان دوبسیو وعده بیسی، مدا جواب پورا دی کنه. دې قرآن دا ټکی ذکر کړی دی مشرک به څنګه وعده ساتي. مشرک خووي ستا چې وعده ماتي، د ټولو نه غټه وعده چا سره وا؟ الله سره وا. د الله د توحید او د ربوبیت وعده سکړه ما تکړه. د پیغمبر سره د ټولو نه لوی وعده چا سره وا؟ پیغمبر سره و د ایمان او د تسلیم هغه سکړه ما تکړه. مړه چې یو سړی د الله او د پیغمبر د وعده خیال نه ساتي، نو تاسو سره به د وعده خیال چې تاسو سره جنگ نه جنگ وعده کړی دا او دوی وایي چې موږ به وعده خیال ساتو. چې یو سړی د الله او د پیغمبر د وعده خیال نه ساتي، نو استاد د وعده خیال نه ساتي. نو دا ځکه کیف چې مشرک شو، نو مشرک بس په وعده ټینګ شي. خدای دومره په وعده ټینګيږي چې د دې په کې سوي فائدہ وي، چې رده فائدہ نه دی بیا ټینګيږي. کیف یکون للمشرکین عهد، سرانګي وای د مشرکانو لپاره وعده ساتل وعده ونیز د الله د پیغمبر یې مگر کسان چې لو ذکر تاسو سره ونیز د جماعت عزتمن په خوا د جماعت عزتمن کې فمستقاموا لكم ترسو بورې چې دې ټینګ تاسو لپاره په وعده باندې فاستقیموا لهم، تاسو ټینګ شئ د دې سره په وعده چې دې په وعده ټینګ دي، نو تاسو سره ټینګ شئ. ان الله يحب المتقين، یقینا الله مینا کوي
د متقیانو سره د ځان بچ کوونکو نه د وعده د ماتولو نه هغه سره الله مینه کوي. کیف و ان یذروا علیکم لا يرقبوا فیکم دا هغه کیف تفصیل لاوړو یعنی بس صرف او صرف مشرک چې د الله خلاف ته د پیغمبر خلاف ته نو د په وعده ټینګيږي نه خو صرف او صرف تر دوره پورې وسوي ټینګوي چې فائدہ راته ده کمزور دی او پته سن رسی وس نه رسی وي په وعده ګوره خو کله د لاس شو بار شو نو بیا وعده شته سشته هیڅ کې بیا نه ذکر کیفا دا هغه کیفه رامات و ان یذروا علیکم کدی ضرور شي بتا سبحانه لا يرقبوا فیکم دې خیال نشته دي تاسو ورکی الا ولا ذمه یومانا الا د الله ذنوم او د قسم ولا ذمه او نو د وادي او د لوز نو ال د الله نوم قسم تو حلف دویمانا لا يرقبوا فیکم د انتظار نه کې تاسو ورکی د رشتي او نه د وادي الا اقرابتن د قرابت ولا ذمه او نه د واد او د وادي نه د رشتہ داري خیال ساتي او نه بیا د وادي خیال ساتي یعنی د دومره ستانه نفرت کړي یرزونکم بیافواهم وتابا قلوبهم خوشاله کوي تاسو لرا په خلوق قلوبانه یرزونکم رضا کوي تاسو لرا او خوشاله کوي تاسو لرا په خلوق قلوبانه او انکار کوي زړونه یعنی د زړه نه د ستانه متنفر دی خود خلینا لګ مجبور دی په خپل باندې وعده کوي صرف د فائدہ ده پکې نور د زړه نه د سره نفرت دی ځکه چې دا د نظریه اختلاف دی دا عقیده اختلاف دی او محبت او یووال راضی په وحدت د عقیده باندې چې کله وحدت د عقیدی نوي لاسونه به یو وي او محبت پنوي لاس په ملاوي وزړه باندې ملاويږي او چې کله ایمان راغی عقیده او اسوا نو انما المؤمنون اخوه او بیا کجسد واحد بیا وکجسد واحدین شي مشرک او د موحد د دې عقیده څنګه ده یا ونه ده یرزونکم بیافواه وتابا قلوبهم واکثرهم فاسقون او زیاد دینا ماتون کی دعا دی دی دلته د فسق نه مراد فسق خاص ته فسق نه مراد زګه دا اوس چې زیاد د مشرکانو نه فاسقان دي او لکلک پکې فاسقان نه دي خسړي دي دا ټیکته دلته د فسق نه مراد فسق خاص ته چې هغه د وعده ماتول ډیر په مشرکانو کې وعده ماتول کی دي او لک پکې دا څه دي چې هغه وعده نه ماتي لکه مخکې ذکر شو هغه وعده نه ماتي واکثرهم فاسقون او زیاد دي ندي ماتون کی دعا دي اشتروا بیاات الله ثمنا قليلا دا ردی ګندا عملونه ذکر کوي چې دا د وجل قابل دي یعنی په کاردار چې دې سره جنگ وشي نو ګندا عملونه ذکر کوي دائم یو ګندا عمل ذکر کوي هغه دا دی چې د الله د آیاتونو مقابله کې دنیا اسرا کړه د دنیا د وجنه د الله په آیاتونو ایمان نه راوړي وای کی ایمان امراوړو او د الله رب العزت دین خپل کو نو دنیا به خراب شي نو دا د مشرکان او عملونه دي مسلمانانو له دې نه ځان ساتل پکار دي ایمان نوم دی د ترجیح الاخرته علی الدنیا ایمان نوم دی د دې خبره چې سړی آخرت غوړه کی په دنیا باندې ایمان نوم دی د دې چې الله او پیغمبر غوړه کی په خپل خواهشات باندې دا ایمان کله چې ایمان دی حتی نوی رسیدلې چې هغه آخرت مخ کی د دنیا نه او دا الله حکم د پیغمبر طریقه مخ کی د خپل خواهشاتونه نو په کار دار چې په خپل ایمان مهنت وکړي
داغه ایمان لاغه ایمان نه دی چې د آخرت اخلاص کی آخرت اخلاص کی دا د مشرکانو عمل له چاغی دنیا مخکې کوي په دین باندې یعنی چې د دین نقصانی د دنیا نقصان وي نو بیا دین نه مانی بیا دین نه مانی او چې کله د دنیا نقصان نه وي نو بیا به دین نه مانی دا څه خبره نه ده نو دا دینداری نه ده دا دینداری نه ده د دې وجنا په خپل عمل او په خپل کردار سوچ پکار دی چې اسنه چې زما په عمل کې د مشرکانو عملي او مشرک آخرت مننه پیغمبر او اسلام مننه هغه دنیا را مخ کې کړه او مسلمانی منی او دنیا مخ کې کوي او خبره نه ده اشتراو بیاات الله ثمنا قليلا وقدای آیاتون الله باندې ایواز معمولی دنیا معمولی خوغه کړه دی په مقابله د آیاتون الله کې بیاات الله بالایمان بیاات الله دا الله د آیاتونو په ایمانی دنیا غوړه کړه یعنی دا الله آیاتونه پرې خودل هغه باندې ایمان راوړل پرې خودل دنیا را واغستا خوای کړه په الله د ایمان د آیاتونو د الله باندې ایواز معمولی پسودو نو بند شو د لارې د الله نام بند شو لازمی معنا او نور باندې د دین د الله نام ولوم بند شو نورم باندې انهم سا ما كانوا يعملون یقینا دی بد هغه چې کوي دا ناکار عمل له سا پریشان کن چې کله مسلمانان د کافر عملونو شروع کی چې کله مسلمانان د کافر عملونو شروع کی چې دنیا 1 نمبر کی او آخرت په 2 نمبر کی دنیا 1 نمبر کی او دین په 2 نمبر کی نو پریشان کن حالات پر ازي سا ادا مطلب د کم عمل نتیجه چې پریشان کن وي نو هغه ته بد عمل وي سیئه وي نو دا نتیجه چې دا پریشانه راولي چې کله مسلمانانو دین 1 نمبر کې کو آخرت 1 نمبر کې کو خپل خواہشات او دنیا په 2 نمبر کې کړه نو مسلمان به کامیابی یقینا بد هغه چې دی کوي لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه انتظار نه کوي دی ببار د ایماندار کې الا ولا ذمه عام کو مخ داو لا يرقبو فيكم الا ولا ذمه دلته عام کو چا به ویلو چې د قریشو نبی علیہ السلام سره ذاتی دښمنی و ناغې نه حکومت غستو نو د وادي خیال زکه نه ساتو او د قسم خیال زکه نه ساتو نور ابو جهل دې سه ډیر خساړیو خدای نبی علیہ السلام سره ذاتی سوا روانه وا قران مجید هغه ځای کې فی کوم راوړو خدای یې راتلا چې کې دې شي چې دا ذاتیاتی دلته کې فی مؤمنین راوړو چې دا روانه د ایمان د وجه نه راوړي دلته مشتقی راوړو چې د دې مشرکانو دشمنی د چا سره ده د ایمان سره ده او د مؤمن سره دشمنی ده د دې مؤمن بدی شي داغه مبارک نه د وادي خیال ساتي دې خیالوم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه انتظار نه کوي په بار د ایماندار کې الا د رشتہ دار یا الا د قسم ولا ذمه او نه د وادي اولئک هم المعتدون او دا خلق دی د حد تیریدون کی حد انسانیت او حد بشریت اکراس کو دا اللہ رب العزت حدود چیون آگئے اکراس کرل اولئک هم المعتدون او دا خلق دی د حد تیریدون کی فاین تابو ترغیب د توبه کدی توبه وی السلام ودرو مزلرا ورک زکات فاخوانکم فی الدین دارون استاسو دی په دین کې